وایو د رزړو هسپتال هم آبادول پکار دي خو د 400 هسپتال هم آبادول پکار دي چې دی بیا بل پوینټ پکې دا دی چې د 8 بجو نه پس ترانسپورت سہولیات نشته زنانو ته ماشومانو ته ډېر لوی تکلیف دی ډاکټران دلته نشته او چې کوم قابل ترین ډاکټران و هغه د MS د وجې نه هغوی خپل ټرانسفر وکړو د 400 نه لاړل دا څونه د افسوس خبره ده عزتمندو زه دا هیلث منسټر ته دا وایم او صوبایي حکومت ته دا چې بجای تاسو داسې حرکتونه کوي د خپل مرزي یو سړی مسلط کوي نو تاسو 400 هسپتال لپاره د سي ټي سکین هم ولې نه کوي چې کله یو زخمی راشي او هیډ انجری وته وشي نو تاسو ته پته لګي چې د سر د زخم او د هیډ انجری د سي ټي سکین نه علاوه د هغې بله څه طریقه نشته د معلومولو نو 400 هسپتال خو دا حل دی د صوبایي حکومت دا حل دی چې د خپل مرزي سړی راوسو سي ټي سکین پورې سهولیات نشته د ډایلیسس مشینری پرته ده هغه نه چلی الټراساوند دلته نه کیږي خو د دې شاته یو ډېره لویه منصوبه ده هغه هم زه تاسو ته نن ښکاره کومه دا دی کوشش دا کوي چې پرایویټایزیشن طرف ته دا خبره بوځي د نجکارۍ طرف ته او دا سټپ بای سټپ د دې یو پروسس دی د صوبایي حکومت اول دی سیکیورټي پرایویټایز کی هغې نه پس دا بیا د صفایي دا سټاف بیا رو دا ایکس ری دا څونه چې سهولیات دي چې دا پرایویټایز شي نجکارۍ طرف ته لاړ شي نو د دې ریټونه به ډېر بره لاړ شي نو زمونږ 400 خلکو ته به نور هم ډېر لوی تکلیف وي خدای دې نه کړي نو موږ داسې قسمه اقداماتو سخت مذمت کوو موږ د صحافیانو وروڼو سره چې کوم زیاتې وشو د هغې سخت مذمت کوو او د ډي سي صاحب نه دا اپیل کوو ځکه چې ډي سي صاحب یو ډېر ښه سړی دی ډېر ایماندار افسر دی ډي سي صاحب نه دا اپیل کوو چې فوري طور د دا MS معطل شي او د 400 خلکو ته چې څونه تکلیف رسېدلی دی په دې وخت کې نو د هغې د ازالو شي او د 400 DHQ هسپتال د آباد شي دلته د ویمنز او چلډرن د ماشومانو او د ګایني دا وارډونو د یو ځل بیا بحال شي دلته د سي ټي سکین سهولیات ورکړي شي دلته د الټراساوند سهولیات ورکړي شي دلته د ډایلیسس د ماشینونه چې کوم هسې راغلي دي خراب به شي نو تاوان پې شوی دی دا د اکټیویټ شي زه یو ځل بیا ستاسو ټولو شکریه ادا کوم مونږ به انشاءالله تعالی دا احتجاج چې څو پورې ستاسو د محمدزی یونین اف جرنلسټ او دې نه علاوه چې کوم دلته صحافیان وروڼه موجود دي دوی چې کله پورې دا احتجاج جاري ساتي نو انشاءالله زه به دوی سره ښه کلک ولاړ یم زما ملګري به دوی سره کلک ولاړي زما جماعت هم دوی سره کلک ولاړي زه یو ځل بیا د سیویل سوسایټي د صحافیانو وروڼو دلته د نورو پارټو چې کوم ملګري او مشران راغلي دي د هغې هم ډېره شکریه ادا کوم په شریکه به انشاءالله د 400 ضلعې چې کومه ایش وي په شریکه به راپاسو او انشاءالله په دې کې به خپل یو کردار ادا کوو یو متحرک کردار به ادا کوو ډېره مننه ډېره مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم زما د 400 ډېرو عزتمندو د محمدزی پریس والا ملګري مشران د شب قدر نه چې څونه مېلمانه ملګري د پریس راغلي دي زه د هغوی شکریه ادا کوم او دلته چې څونه ملګري زمونږ په ذاتي حیثیت کې راغلي دي او په دې احتجاج کې شرکت وکړو نو زه به دعا وکړم چې خدای والا ډېر لوی اجر ورکړي عزتمندو دا احتجاج زما په خیال د ډېرو ورځو راڅخه شروع دی خو زما زه په دې اریان یم چې آخر دا صحافیان وروڼه په دې معاشره کې د ټولو نه زیات پوهې کسان وي نو آیا د دې پوهې کسانو دې رویې ته دوی په کم نظر ګوري د 400 انتظامیه او بیا د اسپتال انتظامیه دا اسپتال خو زما په خیال پکار ده چې د دې حکومت په دې 9 کالو کې دوی ټیک کړی وي خو دا د خدای ډېر لوی احسان دی چې 9 کاله په دې ملک باندې د تورو سپینو باچه وکړه خو لیکن اوسه پورې زما په خیال په دې اسپتال کې هېڅ بدلون را نه وسته الټه دلته یو سړی راوستی دی ما ته بعضې خلک وایي د ده خلاف خبرې وکړه ما ورته وایي د ده خلاف خو د 400 هر یو زنانه هر یو بچی هر یو سړی لګیا دی هر یو اداره د ده خلاف لګیا ده خو پته نه لګي چې ده کې څه خواږه دي چې د دې د سپینو تورو د واکدارانو ته ډېر خوږ دی خو څه به پکې خامخا ملګرو اوس راته
د نسبت یو څو ملګرو ټیلیفون وکړ چې یاره زمونږ ماشوم زنانه په خېټه باندې ماشوم وایي چې دلته م راوړه وي راته وي چې هلته یو څه وایي چې هلته موړه په لار کې وفات شو. عزتمندو زه په دې اریان یم چې د دې چارسدې له خدای پاک ډېر یو ښه انسان ورکړ دی ډیپټي کمشنر صاحب، یو ډېر پاک انسان دی، یو ډېر ښه انسان دی. خو زه ولې ګڼم چې د ده څه مجبوري ده، زما د دې کمشنر صاحب څه مجبوري ده چې دې مطلب دا دی دې سړي له دونه ډیل ورکړی دی چې هغه یعنی ما په مشرانو کې د ما 14 کالو شو په دې سیاسي میدان کې د چارسدې د خلکو دپاره آواز کې، خو ما داسې بدتمیز انسان نه دی لیدلی چې د هغه دا طریقه وي هر څه دی غلطي، خو لیکن خپله رویه دی خلکو سره ټیک ساتي، خلکو سره دا صحافیان مړه خو د خلکو تکلیفات بیانوي، د خلکو د مسلو د حل دپاره په میدان کې دي. نور خو تاسو ته معلوم دي که په دې تحصیل کې چا ګټلې ده هغه خلک هم، او که په دې صوبه کې چا ګټلې ده هغه خلک هم، او که په دې مرکز کې چا ګټلې دي هغه خلک هم د دې غریبو خلکو آواز نه اوچتوي. صرف یو صحافیان نن سبا ژوندي دي او دا مسلې اوچتوي. نو پکار دا دي چې دا رفاقت الله یا علب خان شیرپو یا فیض محمد یا رضا شاه یا فراد الله یا زما حسن رحمان روډ دا یوازې نه دي، دې سره د چارسدې ټول خلک دي، د چارسدې ټولې پارټۍ دي. زه د محمدزی جرنلسټ صدر صاحب ته دا ویم چې تا خدای خوشحاله ساته درنو کا ټولې پارټۍ راوغواړه، د ټولو پارټو مشران راوغواړه، کښېنوه البه پاسو چې تر څو پورې دې حکومت دا مسله نه حل کړې او دا سړی د دې چارسدې نه لر کړي نه. عزتمندو موږ د هر چا سختۍ منلې دي او منو یې، خو لیکن په رویه کې به فرق ساتي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام همیشه د دې تبلیغ کړی دی چې چا سره خبره کوئ نو ډېره خشته او ډېره پسته خبره به کوئ. لیکن عزتمندو مشرانو او ملګرو ډېر د افسوس خبره ده چې داسې یو انسان یې دلته راوستی دی کېنولی دی، اوسه پورې موږ نه راوتو، خو انشاءالله د نن نه پس به موږ د صحافیانو په شا باندې د هر قسم قربانو ته انشاءالله تیار یو. الله هم خوشحاله ساته. د احتجاج شروع دی دا د شب قدر دا د چارسدې نه دا د ټولې ضلعې د صحافیانو یو آواز دی، یو احتجاج دی. د شب قدر ټول صحافیان د محمدزی یونین اف جرنلسټ او د نورو ملګرو سره شانه به شانه ولاړ دي. انشاءالله تر څو پورې چې تدویر احتجاج جاري د شب قدر صحافیان به ټول همدلته ناست دي، د دې ځای نه به نه ځي. دا نن چې کوم احتجاج شروع دی دا یوازې صحافیانو احتجاج نه دی، دا د ضلع چارسدې د 22 لکو عوامو یو آواز دی. کم صحافیان چې راپاڅېدي علب خان شیرپو د هغه ملګري فیض محمد خان دي، دوی د عوامو لپاره راپاڅېدلي دي. نن چې کوم دلته کې زمونږ ام اس صاحب ځان یزید جوړ کړی دی، د یزیدیت ختمولو لپاره د خلک راغونډ شوي، د صحافیان راغونډ شوي دي. انشاءالله موږ به د محمدزی یونین اف جرنلسټ سره د چارسدې ټولو عوامو سره انشاءالله شانه به شانه ولاړو. هر قسم قربانۍ ته که خوا جیل ته تګي که هغه نوره قرباني هېڅ قسم د ام اس صاحب د محکمه صحت د سینیر وزیر صحت چې کوم د آشیرباد ورته حاصل دی د چا پروا نه راځي. انشاءالله موږ به ټول دوی سره شانه به شانه ولاړو. ډېره مهرباني شي. د دې پلیټ فارم نه یو دوه درې قرارداد پیش کوو. لومبۍ قرارداد خو دا دی که دلته د ډي سي صاحب څوک نماینده وي چې دا نوټ کړي او په دې باندې پورې عمل وشي. لومبۍ قرارداد دا دی د علب خان او رفاقت ایشو چې په څه وجه جوړه شوې را کم ماشوم وفات شوی دی د هغې ماشوم باره کې د ډي سي صاحب پورې انکوایري مقرر کړي چې هغه کور ومداله و چې کم کور ته چې نقصان رسېدلی دی. دویم قرارداد دا دی چې دا رجړ وومن اینډ چلډرن هاسپیټل د په زوړ حالت کې به حال چې مخکې پکې ځان له MSO ځان له یو اداره وه نو هغه په زوړ حالت کې دغه شي او چارسدې له یو نوی MS ورکړی شي. دغسې دریم قرارداد چې کوم دی د اختر په دې 2-4 ورځو کې 6 ماشومان وفات شوي دي. نو دلته د ډي سي صاحب د ایماندارۍ دا ښه ډیوټۍ خبره کېږي نو دا د هغه په فرایضو کې راځي. دا د سټیټ ذمه داري ده چې د دغه ماشومانو هم تپوس چې ولې وفات شوي دي، که د غفلت په وجه شوي نو بیا د دغه MS خلاف د دغه ماشومانو د مرګ FIR درد شي.
دا درې واړه قرارداد تاسو ته منظور دي Suspension.